کافر هغه د اقتدا د مقتدا کېدو لپاره صلاحیت نه لري. ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین. د دو په اولاد کې هغه د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې هغه نیکان به هم راځي او بدان به هم راځي. نو ټیک ته هغه نیکان هغو لکه پیغمبري هغه چې دی نو ورکړلی شي نو وربکي، لیکن بدان چې دي او ظالمان چې دي هغو دپاره دغه امامت او اقتدا هغه چې دی نو مقتدا کېدل هغه نشته دی. کله چې دا جنتیان جنت ته لاړ شي، دا غټ غټ چې دی نو اولیاء غټ غټ بزرګان دو چې وګوري د دو اولاد هغه ني، نو دو به الله تعالی ته عرض چې دی نو وکړي وبه یا الله موږ چې څه دنیا کې نیکۍ کولی نو زمونږ خو زمونږ اولاد هغه وما مقصدو او دلته جنت ته خو موږ رالو ولې زمونږ اولاد هغه خو نشته دی. الله تعالی طرف نه به وویلی شي هغه هم جنت کې دي خو هغه نورو محلاتو کې دي. ستاسو مراتب غټو هغو ستاسو شانته عمل هغه خو نه دی کړی، نو دې وجې نه هغو جدا دي. نو دو به وایي چې یا الله موږ خو دنیا کې دا مقصد و چې زمونږ دا اولاد موږ سره وي، نو بیا په جنت کې چا څه خواهی شي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، نو الله تعالی به د هغې محلاتو د هغې تبدیلي هغه چې دی راولي او په دو چې کوم ځای کې پاتې کېږي نو هر پلار چې کوم ځای کې نو د هغه په خوا کې به د هغه اولاد دي. نو دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام چې ومن ذریتي نو دا یو طبعي شی دی چې سړی چې څه کوي نو دا یوازې ځان دپاره چې دی نو نه کېدی کې اولاد هغې مقصود دي. نو بیا ځکه ابراهیم علیه السلام وی ومن ذریتي. دې ځای کې یو څو خبرې دي. یو خبره دا ده چې اذبتلا چې الله تعالی وی چې کله دغه امتحان وکړو د ابراهیم علیه السلام رب ده امتحان یې وکړو، نو امتحان خو دې دپاره یي چې سړي ته پته ولګي چې یاره دا شاګردانو او د خلقو دا شی زده کړی دی که نه دی زده کړی، نو د الله تعالی علم هغه خو محیط دی. نو بیا د امتحان فایده چې دی نو څه نو معرف القرآن کې مفتی صاحب وایي چې د دې امتحان د دې دوه چې دی نو مقصد دي. یو دا چې خلقو ته وښیي چې دا د کمې پایې سړی دی، خلقو ته وښیي چې خلق یې وپېژني چې دا د کمې پایې دی. او دویم ربه لفظ هغه ذکر شوی دی، دې سره د ده کمال راځي. دا مشهور متل دی وی انسان ٹوکرے کا کر ہوشیار ہوتا ہے. انسان دې چې دی نو ټکرې خوري نو پس ته دې چې دی نو هغه هوښیار کېږي. یو ځای کې ټکره سړی وخوري، بل ځای کې ټکره وخوري، بل ځای کې ټکره وخوري، بیا چې په هغه لارې باندې هغه ځي نو ورته یادي، نو چې ټکرې نه خوري نو دی بیا چې دی نو کندې ته رغړي. نو دې وجې نه انسان په ټکرو سره نو دغه شان دا د ده تربیت و. نو ربهو کې د ده تربیت ته اشاره ده. او دویم خلقو ته چې دی نو ښودنه چې تاسو دې نه عبرت واخلئ چې دی د کومې پایې د هغې سړی دی. او بکلمات په یو څو کلمو، نو هغه څه کلمې دي؟ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا 10 کلمې دي، 10 چې دی نو احکام دي چې قرآن کریم کې په مختلفو صورتونو کې ذکر دي. لس هغه په سوره برات کې ذکر دي، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. او لس دا په سوره مومنون هغې کې ذکر دي، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. دا لس په دې کې هغه ذکر دي. او لس په سوره احزاب کې ذکر دي، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. دا 10 خبرې دې باندې الله تعالی د دې امتحان هغه کړلی، یعنی داسې فرض کوي چې دا 10 سوالونه او دا 10 واله چې دی نو سوالونه فاتمهن دا د صحیح چې دی نو حل کړي دي او په دې باندې پوره هغه چې دی نو پرېوتی دی. او بعضې مفسرین وایي چې نه دا 10 من الفطره،
دا لس سیزونه هغه چې دی نو داسې دي چې دې ته نبي علیه السلام د فطرت خبرې ویلي چې دا د انسان فطرت دی او د انسان طبیعت چې دی نو هغه دا خبرې هغه چې دی نو هغه غواړي نو دا لس خبرې دا د ابراهیم علیه السلام د هغه دغه ملت کې وي او دغه په امتحان هغه کړی شوی نو هغه 15 دا په دغه سر کې دي او 15 دا په ټول بدن کې دي مزمزه ده نو دا دغه سی په سر کې شو خله کنګاله ورشه استنشاق ته پوزه کې وبچ دي نو اچول دا د دې وجه نه ضروری دي چې کله سړی چې هغه ودکیږي حدیث کې چې نو راځي چې شیطان هغه چې نو راشي د دې پوزه کې دنه په دې خیشوم دې کې دې ودکیږي او دا غلط خبره غلط خیالات دا ول دماغ ته اچي پریشان کوي نو دی وجه نه په خوب کې چې خلق یریږي یا جات کې هغه چې نو یریږي نو چې کله حدیث کې راځي تاسو پاسه نو پوزه شون کوي او بیا دا استنشاق په دې سره پوزه هغه چې نو صفاشي نو د خلق د الله قوت نو ورکي غني د په دې جبه منده بده ودو ځکه جبه پستو ما ده په دې جبه منده بده چې نو ود کېده خو دې منده دی الله نو مغستل کېږي د دې وجنه شیطان لا په دې منده الله قدرت نه دی ورکړي او دغه کې هغه په پوزه خیشوم هغه کې دی هغه پروتي نو استنشاق بیا مسواک دا سواک د دې مسواک د دې ډېر فواید دي ښه د مسواک دا حدیث کې راځي چې یو فایده ده چې دې سره به د خوله کې بوی نه غاښونه به دې چې دی نو هغه صفای او بله د دې فایده چې علماو لیکله هغه دا ده چې د ځنکدن په وخت کې کلمه به یادې د مسواک د هغې ډېره فایده ده دا برش وغیره هم د مسواک قایم مقام دی ولې اصلي هغه نه دی دا لکه د هغې یو خلف دی نو چې دا مسواک دا سړی چې دی نو وولی شي نو دغه برشونو مرشونو یا دې ته چې دی نو ضرورت نشته برش دا د مسواک قایم مقام دی بعض علما وایي چې په دې سره هغه سنت ادا کېږي بعض وایي په دې سره سنت هغه نه ادا کېږي ټیک ته د خولې صفایي په خپل ځای باندې ده او مسواک د هغې هغه آداب هغه په خپل ځای باندې هغه دي نو ځنکدن کې کلمه هغې نصیب کېږي او دغه علماو لیکلي چې دا افیم دي که نه افیم د دې اثر هغه علماو دا لیکلی چې ځنکدن هغې کې چې دی نو کلمه تېرېږي د دې وجې نه دا افیم د دې نه ځان بلکې افیم هم یو نشه ده او د دغې وجې نه هغه دا نسوار چې دي یا سګرټ چې دي نو دا هم علما چې دی نو منع کوي د نسوارو خلقو تجربه چې دی نو کړ ده چې نسوار دا چې کله کم سړی د دې عادي او دا نسوار اخلي او هغه چې دی نو مړ شي نو دغه په وخت کې باندې هغه دغه ټوکانې راځي اوبه چې دی نو راځي نو دې وجې نه دا خلقو لیدلي نو چا چې دغه شان مړی هغه چې دی نو خپل هغې لیدلی چې په وخت کې باندې اوبه چې دی نو را رواني ای نسواري نو د نسوارو د هغې نه چې دی نو بیا بس کوي دا مصیبت دا په پښتنو کې دی او دا مصیبت دا په مولیانو طالبانو هغې کې دی د موږ ته مفتي صاحب مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه هغه په سبق کې ویلي هغه وی چې د دې سګرټو نه د نسوارو مضرت هغه زیات دی دا نسوارو کې کوم تیزابیت چې دی نو دا کوم دننه معدې له چې نقصان ورکوي نو دا د لوګي نه چې دی نو هغه زیات دی ولې خلق هغې چې دی نو دا نسوار دا ورته چې دی نو ښه ونده ښکاري یا دا سګرټ ورته بد ښکاري هغه به وی چې دا کوم څیزونه چې ناروایي یا مکروه وي نو د دې وجه دی چې دا بدن له نقصان ورکوي لکه مثلا دا ګیدړان دا چې اوس چې دی نو دغه حرام دي پیشوګان چې دی نو حرام دي ماران چې دی نو حرام دي دغه منظري دا چې دی نو هغه حرام دي دا ولې ځکه کوم څیزونه چې الله تعالی ویحرم علیهم الخبائث دغه ځای کې به ذکر کوو کوم څیزونه چې الله حرام کړي دي یا د دې وجه چې دا انسان ته نقصان رسوي دې سره انسان درنده کېږي کوم یو سړی چې هغه دغه څیزونه چې دی نو خوري د هغو خوی پکې راځي ځکه دغه غوښه د دې نه وینه جوړېږي د دې نه د غوښه چې دی نو بیا جوړېږي نو د هغې اثر پکې راځي
نو د درندو دغه حرمت د دې وجه نه حکم دی او سره داسې دي چې هغه خبيث دي لکه دا چنجي اصل چې ورته وګوري نو کرکت نه سړی له چې دی نو هغه راځي نو د خباثت ته وجه نه نو سنې سيزونه هغه چې من دي د خباثت ته وجه او سنې سيزونه من دي د دې وجه چې انسان ته ضرر او انسان هغه ته چې دی نو نقصان هغه رسي نو د دې وجه نه دا دغه سيزونه دا چې هغه دغه شوی دي حرام شوی دي نو مقصد هغه چې دی نو هغه دا دی چې افیم د دینه دغه کوي دا ځان هغه چې دی نو بچ کوي دغه رنګ دا نسوار د دینوم چې دی نو ځان هغه بچ کوي ځکه که دغه نه دي دا که حرام ني نو دغه کراهت خو پکې دی که نه نو زه یو شی مکروه شو هغې کې نور تفصیل نه کوو چې مکروه تحریمي دي که مکروه تنزیهي دي زه مکروه خوشله او دغه مونږ فرض کړو چې دې کې دغه دی دا صغیره ګناه دی نو ګوره لا صغیرة بالاصرار یو خبره چې همیشه چې دی نو کوي هغه بیا چې دی نو صغیره ني هغې نه کبیره جوړه شي او روح المانی وی لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى وی ګوره دا وړه باندې ګټه دا وړه مه ګڼه ان الجبال من الحصى دا غر چې دی دا د دې وړو وړو ګټو نه جوړ دی ګوره د دې شګو نه څو غټه ډېری چې دی نو جوړی شي نو شګه څو خسوندې شی دی دا ګیټۍ ټولې چې دی نو راجمع که یوه ګیټۍ به څو وړی لیکن د هغې نه لوی غر چې دی نو جوړېږي نو دې وجه نه سړی د دې دا صغایر دا خلقو ته واړه واړه چې دی نو ښکاري لیکن ګوره تاسو ویلې لا صغیرة بالاصرار دغه رنګې لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى نو دا واړه واړه خبرې چې دینوم ځان هغه چې دی نو ساتل هغه پکاري او د دې مقابله کې دا دغه چې دا مندوبات چې مستحبات چې دا کوئ که دې کې اړو ثواب چې دی نو هغه لږي که نه ولې لکه څنګه چې لږ ګناه هغه جمع کېږي نو دغه رنګې لږ ثواب د هغې نه هم ډېرې چې دی نو جوړېږي که هغه ځای کې د لږ ګناه نه یو غر جوړېږي نو دلته کې د وړو وړو چې دو نه نیکو د هغې نه هم چې دی نو یو غر هغه جوړېږي مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه یو ځل تقریر کې وي هغه وی چې مدینه منوره کې یو سړی و هغه په لارې باندې به چې دی نو روان و چېرته دغه به غنه به یې ولیدله یا به یې ګټه ولیدله هغه به یې چې دی نو لر کړله نو خو دومره یو ګران کار نه و ولې دا به یې ووایي چې خدای پاکه دا ثواب زما د مور په عمل کې راولي بیا به کله چې دی نو دغه ګټه لر کړله یا غنه به یې لر کړله نو به خدای پاکه دا زما د پلار په دغه حصه کې راولي نو دا وړې وړې چې دی نو نیکۍ اسانې نیکۍ دا هم دغه شان هغه جمع کېږي لکه واړه واړه ګناهونه هغه چې جمع کېږي او دغه مزمزه استنشاق او مسواک او قص الشارب دا برید دا چې دی نو کټ کول برید دا چې دی نو کټ کول چې دا خوله کې چې دی نو نه لګي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باره کې هغه چې دی نو راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه برید چې دی نو وو خو درې ګوتې د پوزې په نسبت کې به یې درې ګوتې کېښوي نو د هغه به یې چې دی نو کټ کول او وروسته به یې چې دی نو برید هغه به یې پرېښوده ولې دا ټول چې دی نو برید هغه داسې چې دی نو هغه پرېښودل لکه څنګه چې دا کومو خلقو چې دی نو هغه عادتي نو دا ناروا ده ښه دا د ملت ابراهیمي او دې ته عشر من الفطره کې ده چې دا برید هغه به چې دی نو کټ کوي دا د شونډې د سوروالی چې دی نو دې سره سره داسې به چې دی نو دا دغه کټ کوي او پنځم شی هغه چې څوک سر هغه چې دی نو ساتي نو د دې په منځ کې چې دی نو هغه لیک هغې ته فرق چې دی نو وایي چې نیم سر داسې شي او نیم سر هغه چې دی نو داسې شي دا زمونږ خلق چې دا کوک سر چې دی نو دغه کوي لیکه چې دی نو کاږي دا ناروا ده دا کږه لیکه دا د انګریزانو چې دی نو دغه دی د طریقه ده او د وچولي چې داسې د پوزې سره برابر داسې دغه چې دی نو کېږي دی د منګز او نیم داسې واړی نیم داسې چې دی نو هغه واړی نو دا سنت دی نو دا پنځه څیزونه دا چې دی نو په دغې کې سر کې دي مزمزه استنشاق سواک او قص الشوارب او فرق
دا پنځه او پنځه په ټول بدن کې دي. سنتي ده، ختنه ده، دا د بدن چې دی نو یو حصه ده. دغه رنګې چې دی نو دغه د ترخ ویښته شله او دا رنګې د نامه لاندې هغه چې دی نو دغه شله دا ویښته دا چې دی نو لر کول، نو دغه دی دا بیا دا نوکونه هغه چې دی نو کټ کول او استنجا شوه. نو دا ګوره د فطرت تقاضا ده چې سړی هغه د استنجا کوي. استنجا په ګټو سره عربو کې هغو کې چې دی نو استنجا هغه په ګټو سره وه. مدینه منوره په هغې کې به انصارو هغو چې دی نو ګټې هم استعمالولې او اوبه به هم استعمالولې. یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو دغه دواړه چې هغه استعمال کې، خو به هر حال یا یوازې اوبه استعمالول لکه نن سبا عام طور باندې خلق اوبه هغه استعمالوي، او یا یوازې ګټې چې دی نو استعمالول، او یا دواړه چې دی نو هغه استعمالول دې ته استنجا هغه وایي، او نوکونه چې دی نو کټ کول. ځینې خلق هغه چې دی نو دا یو نوک دا چې دی نو غټ پرېږدي، دا د دې وجې نه دې سره ځان ګري. نو دا به دغه نوک هغه چې دی نو غټ چې دی نو پرېښودل د ځان ګرولو دپاره یا د بل د شو کولو دپاره، یا لکه دا ښځې هغه چې دا کم نوکونه چې دی نو پرېږدي دې غاړو نه دې غاړو نه دغه کې داسې منځ چې دی نو هغه اوږد چې دی نو پرېږدي سلي په شان ته، نو دا منع دی. ښه دا ناروا ده. ښځو دپاره هم منع ده، سړو دپاره هم منع ده. کور کې چې دی نو زنانه جهاد کې هغه چې دی نو ګورئ چې دغه طریقې سره نن سبا یو مصیبت چې دی نو راغلی د دې هم ډېر هغه خیال هغه کوئ. زمونږ دې وطن کې عام طور باندې ازادې چې دی نو هغه کپړې هغه به وي. اوس د جنکو داسې طریقې سره هغوی چې دی نو دغه پرتګونه چې دی نو جوړوي چې هغه بالکل پنډۍ سره چې دی نو وسلي. دا حدیث کې چې دی نو راځي چې داسې لباس اغوستل چې هغه دا بدن چې دی نو هغه ښیي. نو نبي علیه السلام په هغې لباس باندې په هغه بنیادم باندې لعنت ویل دی. او هغه طالبان او یا داسې اوس خلق هم داسې جوړ کړی دی. دا اوس ګوره زمونږ کولاو چې دی نو لستوړي، کولاو چې دی نو هغه پنسي، او اوس دو داسې لستوڼي چې دی نو جوړوي هغه فټ، یا داسې کپړې چې دی نو هغه جوړوي چې هغه فټ. نو د سړو دپاره هم داسې کپړې چې د هغه بدن چې دی نو ښیي، یا د ښځو دپاره هم داسې چې دی نو کپړې چې د هغه بدن چې دی نو ښیي. نبي علیه السلام په داسې لباس باندې لعنت ویل دی. نو هغه مونږ مولیان په خپله متاثره کېږو، او دغه شان طالبان هغه په خپله د خلقو نه متاثره کېږو. په کار دا ده چې زمونږ نه خلق متاثره شي. نو مونږ د خلقو لباس ته وګورو، د خلقو په شان ته هغه دا هم علماو لیکلي ښه چې من تشبه بقوم فهو منهم. دې وجه نه د فساقو فجارو په شان ته ناسته ولاړه، د دو په شان ته هغه لباس، د دو په شان ته پیزار، د دو په شان ته چې دی نو هغه ناست ګرځېدل، د دو په شان ته خبرې کول، دې نه ځان چې دی نو هغه ساتل دي. د صوفیو د نیکانو خلقو د هغو خپل هغه یو طرز دی. نو وایي د دې کلماتو نه دغه لس هغه چې دی نو خبرې مراد دي چې دا پنځه دا په سر کې دي او پنځه هغه په ټول بدن کې دي، او حدیث کې دی ته 10 من الفطره هغه ویلي. نو الله تعالی امتحان د ابراهیم علیه السلام هغه په دې کلمو هغې باندې کړی او فاتمهن هغه تام کړه، په دې باندې بالکل پوره مکمل عمل هغه یې کړی. شیخ القرآن صاحب په جواهر کې هغه چې دی نو لیکي، هغه وایي چې د دې خبرې کې هېڅ خفا نشته دی، چې دا ډېر اهم خبرې دي او هغه کړي دي. ولې چې الله امتحان اخلي او د ابراهیم علیه السلام امتحان اخلي. نو سړی چې سوچ کوي، نو چې څو ممتحن غټي او څو چې د چا نه امتحان هغه اخیستلی کېږي، هغه چې دی نو غټي، نو دغه شان به مضمون به وما ډېر هغه به چې دی نو ګراني. د اتم اومه پرچه ده، د 14 پرچه ده، د 14 پرچه ده، او بیا چې دغه کوي دا ماسټر هغه چې دی نو او ډیګري چې دی نو اخلي، یونیورسټۍ نه چې دی نو وځي هغه هم پرچه وي. ولې د دې پرچو خو چې دی نو فرق دی که نه؟
نو معلومیږي چې دا چېرته نور څه کلمې دي او هغه ډېرې ګرانې دي، هغه د هر چا نه هغه نه پوره کېږي. نو هغه دې له ترجیح ورکړله چې انسان د هغه کې درې خبرې دي. یو د انسان خپل هغه چې دی نو نفس دی، خپل چې دی نو بدن دی، خپل جسم دی، دا انسان ته ډېر زیات چې دی نو محبوب دی. دویم د انسان اولاد دی، د یو سړي اولاد دا انسان ته د هر چا دی چې دی نو هغه محبوب وي. او دریم مال دی. ګوره خلق متل کوي وایي رور د رور په سر باندې سر ورکوي خو مال نه ورکوي. د مال باقاعده حساب کوي یو بل سره، بیا چې دی نو مقدمې هغه یو بل سره هغه کوي، نو دا مال دی. نو الله تعالی په دې درې واړو څیزونو هغې باندې د ابراهیم علیه السلام امتحان وکړ. نو مال د هغې خو دغې نه تاسو اندازه واخلئ چې څلور ملایک چې دی نو راغلي وو، انساني شکلونو کې راغلي وو، پېژندلې چې دی نو نه، نو فوراً یې وله سخی حلال کړ، عجل سمین، عجل حنیز. نو اوس ناشنا خلقو له چې دغه شان میلمستیا چې دی نو هغه چې دی نو ورکوي، نو چې بیا اشنایي ورسره، بیا یې دوست دی، بیا یې پېژني، نو هغه له به بیا هغه څنګه چې دی نو میلمستیا هغه به یې ورکوله، دې نه اندازه هغه ولګوئ. نو که مال چې وله خدای پاک ورکړی نو فسلمه للضیفان، هغه یې د میلمنو هغو ته چې دی نو وقف کړی. او چې کله فلما بلغ معه سعیه قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک. نو ګوره اسماعیل علیه السلام د 14 کالو عمر کې دی، او الله وایي چې دغه وخت سره د سره چې دی نو دغه خدمت هم کو. فلما بلغ معه سعیه، کارونه هم زمونږ د وطن کې که وړوکی چې دی نو هغه وفات شي، هغه باندې هم خلق ډېر جاړي، ولې چې لږ غوندې وایي د خوارۍ نه وتلی او بیا چې د هغې نه چې دی نو لوی شي، او بیا چې پلار سره هغه دغه هم کوي، دا خدمت هم کوي، پلار سره ناسته ولاړه کوي، کته بره چې دی نو کوي، د هغه په کارونو کې د هغه لاس او امداد چې دی نو کوي، نو دغه سره خو نور زیات محبت وي. نو داسې وخت کې وی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. نو دا څو لوی هغه امتحان هغه پرې راغی او هغې کې هم کامیاب شو. بیا دغه نمرود هغه سره مقابله چې دی نو هغه راله، نو د بدن مطابق نو فسلمه للنیران، هغه یې ورته خپل بدن هغه یې ورته چې دی نو هغه حواله کړ. نو دا درې څیزونه دی، بدن دی، اولاد دی او مال دی. نو مال هغه یې میلمنو هغو ته چې دی نو وقف کړی، او اولاد د هغې قرباني هغه یې وکړله، او نفس خپل او بدن خپل هغه نیران او اور هغه ته سپارلی. نو دې وجې نه وایي ابتلاه فی بدنه فسلمه الى النیران، ابتلاه فی ولده فسلمه للقربان، ابتلاه فی ماله فسلمه للضیفان. نو دې وجې نه هغو دې له ترجیح ورکړله چې دغه امتحان هغه چې دده شوی دی نو په ډېرو غټو خبرو باندې امتحان هغه شوی دی. نو دې وجې نه بکلماتن دې نه دغه کلمات هغه مراد دي. فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، وی الله تعالی چې زه ګرځوونکی یم تا د خلقو دپاره مقتدا، امام دا په معنا د مقتدا، خو یو د دنیاوي اقتدا ده یو اخروي. د دې امامت نه هغه اخروي اقتدا مراد ده چې دغه نبوت دی او د ټولو خلقو دپاره هغه چې دی نو پیشوا هغه دی. قال ومن ذریتي، ابراهیم علیه السلام وی چې ومن ذریتي دا و عاطفه دی چې یا الله ما خو ګرځی پیشوا خو زما اولاد، تاسو ته ما ووایي چې سړی چې څه کار کوي نو اولاد هغه پکې چې دی نو هغه ملحوظي. نو الله تعالی ورته فرمایل لا ینال عهد الظالمین، زما لوز او زما عهد دا ګورې ظالمانو ته به نه ورځي، یعنې کوم چې دغه ګناهګار دي یا کوم هغه چې دغه کفار دي هغو به مقتدا نه، ځکه چې پیغمبر هغه معصومي او هغو ګناهګار دي یا کافر دي
هغه له بچ دینو دغه امامت هغه بنو ورکوم نو د دې امامت د دینه نبوت مراد دی نو دی وجنه د ابراهیم علیه السلام د سب پیغمبران چې په بنی اسرائیل کې راغلي او یا چې دینه د دغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې سب پیغمبران چې دي دا د ابراهیم علیه السلام دغه په اولاد هغه کې هغه راغلي شیعه دې کې د امامت نه خلافت چې دینو اخلي د امامت دغه نه خلافت هغه اخلي نو دینه هغه چې دینو خلافت هغه ثابتې د دولس امامان او بیا هغه داوي چې هغه خلیفہ به هغه څوکي او امام به هغه څوکي چې هغه معصومي نو دا دولس امامان چې دوی چې دینو مني دغه دولس امامان موږ هم منو دا په اهل بیتو کې ډېر لوی ولیان دي علما دي لوی خلق دی لیکن هغه دې ته معصوم وي مونږ د پیغمبر نه بغیر هیڅوک چې دینو هغه معصوم هغه چې دینو نشته نو دی وجنه د عصمت عقیده هغه په مونږ نه لرو او نور نیکان او علما هغه مونږ هغه ګڼو او دوی ته جواب ورکو چې د ابراهیم علیه السلام چې داسې یو لوی هغه چې دینو کار هغه چې دینو کړ دی نو الله بدلا یو لوی نعمت چې دین ورکي هغه نعمت هغه نعمت نبوت ته د خلافت چې دینو هغه نه دی او نو ابراهیم علیه السلام هغه چې دینو خلیفہ ګرځیدل او چې بادشاہ ګرځیدل او نه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې ګڼ ټول هغه خلیفګان هغه چې راغلي د دې وجه نه ټول هغه نو خلیفګان راغلي او نه ابراهیم علیه السلام په خپل د نبوت نه د دې امامت نه هغه نبوت هغه مراد دی دې ځکه هغه یو بل مسلوم کوي هغه د شیعه چې دی دو چا پسې مونږ هغه نه کوي سوا چې د سیدنا د اهل بیت نه چې څوکي سیدی نو هغه پسې مونږ کوي او بل چا پسې مونږ هغه چې نه کوي دغه عقیده چې دا ده چې دا نور خلق ټول ګناهګار دي لا ینال عهد الظالمین وې دا ټول چې ګناهګار دي او سوا د سیدانو نه چې هغه بارک راځي ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هغه وی سید هغه ډیر چې دنه ګناګاری ک ارس هغه کوي خدا پاک دي نو دی هغه د عقیده ده چې هغه وی امام د پاره دا شرط چې هغه د چې دنه معصومي او سوا د ساداتونه نور چې دنه معصوم هغه نشته نو بغیر د ساداتونه بل چا پس هغه منځ هغه نه کوي نو دا شیعه کستاسو خیال دي جماعتونو کې به تاسو لیدلي هغه چې راشي ځان له منځ کوي منځ شوی یا مخ کې یا وروستو هغه ځان له منځ کوي امام پس منځ هغه چې دینو هغه نه کوي او بیا داون هغه یو خرافات دي هغه چې دینو وای د ازمکه ټوله چې دینو دا ګنده ده دا چې امام حسین هغه چې دغه وینه توی شوی د ازمکه ټوله چې دینو ګنده ده نو الله ته هغه سجده چې دینو قبليږي چې هغه په پاک ځای باندې نو چا هغه ځای کې د کربلا خاور هغه چې دینو غستی او هغه نه به موسی چې دینو جوړه کړو په خا هغه موسی به چې دینو ځان ته خلاف هغه به د اوچولې او سوم کدا شیګان تاسو وګورئ یا به چې دینو رومیا لیک دي یا به چرته چې دینو دغه کې دا ټیشو پیپر دا به چې دینو یګدي او د عقیده چې د ازمکه ټوله چې دینو دغه ده نو الکه چې د ازمکه ټوله ګنده ده نو ته په ولاړ ولې دا ته چې ولاړې په نو موږ هغه د پاره خو د پورا ځای د هغه چې د پاکوالی هغه چې د شرط دی دا نه چې یوازې ته په ټیشو باندې چې دی نو دغه سجده هغه وکړي نو دا د هغه خرافات هغه چې دی نو دي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس او هغه وخت چې مونږ ګرځولو بیت الله د دې بیت الله مراد دی مثابة للناس مثابه دا تا پر د مبالغه د مصاب څخه د ظرف ته صوب رجوع ته وي چې دغه بیت الله دا زید رجوع ده بار بار خلق دې ته چې نو بار بار هغه چې نو راځي و امن دا مصدر ده او همغه بیت الله هغه چې نو ګرځولو امن یعنی خاوند امن ذا امن دا دغه ذاب پکې مقدر کوي یا د امنن تعویل هغه په امنن هغه سره وکي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په دې امت کې داسې تیر شوی دی چې دې ته ملهمین وي، الهامات په ورته کېدل. یو ځل نبی علیه السلام هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاس نیولی او د مطاف کې او دا مقام ابراهیم چې کله ابراهیم علیه السلام هغه بیت الله چې دی نو جوړو، اسماعیل علیه السلام هغه به وله دغه ورکو دا ګټه مټه او یا چې دی نو خار هغه به یې وله ورکوله. نو بیا لکه څنګه چې دا دیوال دنګېږي نو بران چوم هغه مصري دنګوي، دا ګټه به پخپله چې دی نو دنګېده. نو چې څو به دا دیوال دنګېده نو داسې به دا ګټه پخپله هغه چې دی نو دنګېده. په دغې ګټې کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نشانات هغه ومادي. نو دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته ووایي چې دا هغه مقام ابراهیم دی، هغه ګټه هلته پرته وه، وي دا هغه مقام ابراهیم دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ووایي چې یا رسول الله مونږ چې دا د طواف نه وروسته لمونځ کوو نو دا د دې شاته چې دی نو نه کوو. نبی علیه السلام ورته ووایي لم عمر، ما ته د دې حکم نه دی کړی شوی. یو مازدیګر ټیم و، دا خبره د مازدیګر نه مخکې شوې ده، او د مازدیګر ټیم هغې کې دا آیات نازل شي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، نیسئ د مقام ابراهیم نه مصلی ځای د لمونځ دغه ځای کې 2 رکعاته هغه کوئ. نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته نبی علیه السلام وایي چې اوس د الله تعالی حکم هغه راغی. نو دا کله چې طواف کوونکي طواف هغه وکړي نو بیا 2 رکعاته د دې شاته هغه کوي. خو علماو دا لیکلي که ځای ونه وکړه، که ځای نه و نو بل ځای کې هم چې دی نو هغه کولی شي، خو دغه ځای کې لکه مستحب دی او دغه غوره دی. وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، او موږ حکم کړی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتی چې زما کور هغه پاک کړئ للطائفین والعاکفین، للطائفین پاره د طواف کوونکو، والعاکفین پاره د اعتکاف کوونکو. دا یو معنا. یا للطائفین پاره د هغې خلقو چې د بار نه راځي، او والعاکفین هغه خلق چې د مکه کې دننه هغه چې دی نو اوسي. والرکع سجود، او د رکوع کوونکو او د سجدې کوونکو لره. رکع د راکع جمع ده، او دغه سجود دا د ساجد د هغې جمع ده. دلته واو نه دی راوړی ښه، د دې وجې نه دا رکوع سجده دا لکه یو قسم له یو جنس دی. کله چې سجدې تلاوت تاسو کوئ نو رکوع کې هم کېږي که نه، نو دې وجې نه دا رکوع او سجده دا چې دی نو دغه یو هغه چې دی نو جنس هغه دی. وإذ قال ابراهیم رب اجعل، او هغه وخت کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام چې ای ربه وګرځئ هذا بلدا آمنا، دا کلی دغه د امن والا. دلته هذا بلدن، او هغه په 14مې سپاره کې هغې کې به راځي هذا البلد، هلته معرفه دی او دلته نکره دی. علما وایي چې د دې وجه دا ده چې دا دعا چې ابراهیم علیه السلام کړوه دا اله چې دا لا کلی نه و جوړ شوی، او هغه دعا چې کړوه دا اله چې بیا بیت الله هغه جوړ کړل دی، او د اسماعیل علیه السلام د هغه دپاره یې ورسره خوا کې هغه چې دی د جومپړی او سابادې هغه چې دی نو کړی و. نو د دې مکې دپاره 2 دعاګانې کړي دي، یو د دې ښار جوړېدو او د دې کوټې جوړېدو نه مخکې، او یو وروستو. نو هغه ځای کې معرفه راوړل دی هذا البلد، او دلته نکره دی. ورزق اهله من الثمرات، او رزق ورکې د دې کلي اهل من الثمرات د میوونه. دا مخکې ویلو کړه ومن ذریتي قال لا ینالو، نو دلته احتیاط وکړو چې من آمن منهم بالله والیوم الاخر، چې څوک د دونه ایمان راړي په الله باندې په وروستنۍ ورځې. الله تعالی وایي چې ومن کفر، که څوک کفر کوي په دغه مکه کې هغو له به ما رزق ورکوم فامتعه قلیلا، زه هغه له به ما د دنیا لږ ژوند هغه به وله فایده ورکوم. نو مطلب دا چې دې احتیاط وکړو چې چېرته بیا ونه ټوکلی شمه چې قال لا ینال عهد الظالمین. نو احتیاط وکړو چې من آمن منهم، الله تعالی وایي هغه خبره د امامت وه، او دا خبره د رزق ده. رزق خو زه کافر ولم چې دی نو هغه ورکومه، دې وجې نه دې کې تخصیص هغه نشته.
دلته ابراهیم علیه السلام چې دعا چې دی نو کوي نو د میوو کوي ورزق اهله من الثمرات. علماء دا ذکر کړي چې د الله نه هغه شی چې دی نو غواړه چې کوم عادتاً چې دی نو ممکني. یو سړی د وادي چې دی نو هغه وکړو بیا کوي خدای مال نیک صالح اولاد راکړه، نو چې وادي نه دی کړی خدای مال نیک صالح اولاد راکړه نو دا بې محله چې دی نو دغه دی دا دعا ده. یا مثلا ګوره یو سړی دی هغه چېرته یو حیثیت وي نو بیا که دعا کوي چې خدای پاک مال وزارت راکړي، مال چې دی نو حکومت چې دی نو راکړي، هغه یو دعا هغه چې دی نو کوي نو ټیک ده. یو سړی د بیډي ممبر نه دی وي خدای ما د پاکستان صدر کې، ما د پاکستان وزیر اعظم کې، نو په څه شي ته څه شي نو داسې دعا به چې دی نو کوي چې هغه الله تعالی خو هر څه کولی شي، لیکن چې د هغې امکان هغه چې دی نو وي دا په دعا کې. نو ګوره دغه ځای کې الله تعالی هر څه کولی شته، ولې د مکې خاوره چې ده نو هغه د دې قابله نه وه چې هغې کې جوار وشي، هغې کې شولې وشي، هغې کې چې دی نو غنم چې دی نو وشي، هغې کې وربشې وشي، نو ځکه من الثمرات. نو دا یو کلیه هغه ته دعا کې راووته چې د هغې شي سوال هغه چې دی نو کوه چې د هغې امکان هغه چې دی نو وي. تا محنت کړلی پرچه چې دی نو راله نو اوس چې دی نو سوال کوه، نو چې ټول کال ګرځېدلی بیا درته د پرچه چې دی نو راله ته وایې خدای پاکه ما چې دی نو په اولو نمبراتو کې چې دی نو راولې، نو ته څنګه په اولو نمبراتو کې راشي؟ چې محنت دې کړلی نو بیا سوال هغه کوه. دغه شان د هر شي ښه د هغې سوال هغه چې کوي هغې له کوم اسباب چې الله تعالی پیدا کړي هغه اسباب دی په کار راړي او بیا د هغې مطابق هغه دعا هغه کوي. قال ومن كفر فأمتعه قليلا فایده به ورله ورکومه کم د دنیا او ثم اضطره الى عذاب النار، بیا به یې مجبوره کومه دوزخ ته. دی خو به تښتي، دی به تښتي ولې زه به یې مجبوره کومه تښتېدی به چې دی نو نه شي. لکه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، وځئ. نو کوم ځای ته به چې دی نو وځي. وبئس المصير، دا بئس او نعمه د افعال مدح نه دی، بئس د افعال ذم نه دی. دا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم هغه غواړي. نو وبئس المصير هي دا تاسو کتابونو کې ویلي چې هغه مخصوص بالذم یا نعمه چې کوم ځای کې هغه راشي نعم العبد، نو هلته به راځي نعم العبد هو هغه مخصوص بالمدح دی. بئس المصير هي دا مخصوص بالذم دی. نو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم دا عرب قاعده مطابق دا حذف کیږي. نو قرآن پاک خو د عرب په ګریمر او د عرب په قاعدو هغې باندې راغلی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، بیت الله شریف دا تاسو ته ما ووایي چې د دې اول تعمیر ملایکو کړی و، بیا دویم تعمیر د دې هغه دغه کړی دی آدم علیه السلام کړی دی. بیا د نوح علیه السلام په زمانه کې چې طوفان چې دی نو راغی، ملائک چې دی نو هغه راله او بیت الله یې اوچت کړ، هغه یا هغه بره چې دی نو په سماء الدنیا هغې کې هغې ته یې وخېجو او د هغې نه دو چاپېره طواف چې دی نو هغه کوي بیت المعمور والسقف المرفوع، نو دغه هغې نه طواف هغه کوي. او دا بیت الله دا بیا دغه شان چې دی نو ورانو په دې باندې شګې راغلوې، بیا د دې هېڅ بنیادونه پته نه لګېدله. بیا جبریل علیه السلام راغی د انجینیر کار یې کو، هغه وی دا ځایونه وکنئ چې ویې کنستل نو د دې لاندې هغه بنیادونه وو. د دې بیت الله شریف دا بنیادونه د ملایکو د ومې ځمکې نه راوښکې دي، دا ډېر ډوم دي. نو هغه د بنیادونه یې ورته چې دی نو څرګند کړه، په هغې باندې دو د بیت الله شریف تعمیر هغه یې وکړ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، او هغه وخت چې پورته کول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د بیت الله نه، و اسماعیل علیه السلام پورته کول. ربنا تقبل منا دینه مخکې یقولان به مقدر کوي چې یقولان دې دواړو به وي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دا مونږ چې یو نیک کار وکړو بیا وی دعا وکړئ، واز نصیحت وشي تقریر وشي بیا وی چې دعا چې دی نو وکړئ. نو دا مسنون ده ښه دو دغسې چې بیت الله شریف د هغې چې دی نو تعمیر هغې چې دی نو وکړه نو دعا کوي. ربنا وجعلنا مسلمین لکه، ای ربه مونږه وګرځئ تابع د ځان ته چې ستا تابع ومن ذریتنا، او زمونږ د اولاد نه امتا مسلمتا لک، امت او ټولګې چې هغه تابعدار وي ستاله.
وارنا مناسکنا او مونږ ته وښیه زمونږ احکام د حج مناسک احکام ته وایي او بیا خاص کر د حج احکام هغې ته مناسک وایي وتب علینا او په موږ باندې رجوع وکړي دلته علماو دا وایي چې دلته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا خو معصوم دي ولې دا خپل عاجزي چې دی نو کوي چې وتب علینا یا الله په موږ باندې رجوع وکړي که زموږ نه څه غلطۍ چې دی نو کېږي د دې اثر دا دی چې یو سړی وایي چې زه به 100% هغه چې دی نو حج او عمره کې زما نه به څه غلطي ونی شي داسې کېږي دغه ځای کې سړي باندې داسې روب راځي داسې خبرې هغه چې دی نو سړي نه کېږي چې فکر یې چې دی نو نی او هغه کار هغه ته نه وشي نو دا وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغو ته دا پته وه چې دا د جلال ځای دی کوم ځای کې چې جلالي هغه ځای کې چې دی نو دهشتي هغه ځای کې چې دی نو روبي او کوم ځای کې چې روبي نو بیا د سړي نه غلطی هغه چې دی نو هغه کېږي وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیهم رسولا منهم ای ربه ولګې په دوی کې رسول د دونه یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه چې کتاب او حکمت هغه دوله د هغې تعلیم ورکوي د کتاب نه قرآن نبی علیه السلام باقاعده د قرآن کریم تعلیم هغه صحابه له هغه یې ورکړی دی او الحکمه د دې نه شریعت مراد دی ټول احکام د شریعت چې احادیث دا ټول په حکمت هغې کې داخل دي ویزکیهم او دو چې دی نو دغه پاکوي یعنی د بدو اخلاقونه او د بدو عادتونو نه انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته زوروري او حکمت والی تاسو ته ما ویلو چې د کوم سورت آیات په آخر کې د الله کوم صفت راځي دا په مخکني باندې یو قسم له دلیلي نو مطلب دا چې یا الله ته دې باندې قادري او بیا د حکمت والی دغه چې ته کمې خبرې هغه د حکمت د هغې چې دی نو تقاضی چاله پیغمبري ورکوي چاله نه ورکوي څوک پکې چې دی نو منتخب کوي هغه ستا خپله چې دی نو هغه خوښه ده دا یو طرف ته د ابراهیم علیه السلام د هغه څه واقعات ذکر کړه او بل طرف ته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې دغه دلیل هغه ما ذکر شو ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفی نفسه او اعراض نه کوي د رغبت په صله کې چې عن راشده په معنا د اعراضي او چې اله راشده په معنا د میلانی نو ومن يرغب عن ملة او اعراض نه کوي مخ نه اړوي د ملت ابراهیم علیه السلام نه الا من سفی نفسه مگر هغه سړی چې هغه ځان سپک کړی سفاهت دا ضعف ته چې دی نه وایي دا سفیه ځکه وایي چې د عقل کمزوری دی دی چې دی نو ضعیف دی نو الا من سفیه نفسه مگر هغه سړی چې خپل نفس هغه سپک کړی ولقد اصطفیناه فی الدنیا او دا ابراهیم علیه السلام مونږ غوره کړی په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم هغه وخت کې چې ده ته د رب وایي چې تابعدار شه قال اسلمت لرب العالمین دوی زه خو د رب العالمین د هغه دپاره بلکل هغه چې دی نو تابعدار هغه یم ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب او دغه ملت د دې وصیت چې دی نو کړی ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته او د دې وصیت کړی یعقوب علیه السلام یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون الله تاسو له دین غوره کړی نو فلا تموتن تاسو مړه نشئ الا وانتم مسلمون تاسو ویلي چې امر او نهي دا په هغه ځای کې راځي چې هغه د انسان او د مخاطب په اختیار کې نو موت خو د چا په اختیار کې نه دی نو دلته څنګه هغه وایي چې ولا تموتن نو دا تاسو ویلي چې دلته کې دا نهي خو په معنا د نفي یعنی لا یأتی علیکم الموت الا وانتم مسلمون رانی شي په تاسو باندې چې دی نو مرګ مګر په دې حالت کې چې تاسو مسلمان یې یعنی هر وخت کې داسې تابع چې دی نو اوسئ د دې وجه نه حدیث کې راځي چې کوم مونځ چې کوئ نو داسې کوئ لکه دا چې اخري مونځ دی چې بل راته میلاویږي که نه نو دې وجه نه داسې طریقې سره دنیا کې اوسئ که تاسو باندې ناڅاپه مرګ چې دی نو راغی نو تاسو بلکل لکه مرګ هغې ته چې دی نو هغه تیار یې نو دا دویم دلیل شي په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه تعلیمات او د ټولو پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د دې ټولو چې دی نو تعلیمات هغه یو دي
ام کنتم شهدا دا تاسو ته ما خلاصه کې ووایي چې دوی به دا خبره کوله چې مونږ ایمان ځکه نه راړو چې یعقوب علیه السلام وایي چې ګوره دا یهودیت او دا اسرائیلیت دا پرې نه دی، دا خبره په بل چا به ایمان نه راړی. نو الله تعالی وایي تاسو هغه ځای کې کوم ځای کې وایي؟ یعقوب علیه السلام چې خپل زامن را جمع کړه نو هغو نه خو د توحید متعلق هغه چې دی نو تپوس هغه کړی و. ام کنتم شهدا تاسو وایي اذ حضر یعقوب الموت چې یعقوب علیه السلام ته مرګ غادر شو. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. منګه عبادت کو استاد معبود و اله آبائک او د معبود د هغه پلار نکستا چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام دی. اسحاق علیه السلام هغه خو اب دی، ابراهیم علیه السلام هغه هم چې دی نو اب هغه چې دی نو دی ځکه نیکه دی، لیکن اسماعیل علیه السلام دا خو د یعقوب علیه السلام اب نه دی، دا خو تره دی. نو دین علماء دا خبره هغه راوښکې ده چې دغه تره دته هم اب ویلی کېږي، تره دته هم اب ویلی کېږي. دې وجه نه د تاسو چې د یو سړي د پلار عزت چې دی نو کوئ نو بیا د هغه د تره عزت په هم چې دی نو کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عباس هغه سره چرته چا څه دی نو څه خبرې واړولې، نبی علیه السلام په هغې خفه شو او عم الرجل سنو ابي وی دا تره دا داسې دی لکه د پلار مثال. نو تاسو چې د یو پلار د هغه عزت کوئ نو بیا به د هغه د رور عزت هغه به هم کوئ. نو مطلب دا دی چې نبی علیه السلام دې ته اشاره وکړله چې دی زما د پلار په شانته دی، نو چې زما عزت تاسو چې دی نو هغه کوئ نو بیا زما د پلار یا زما د پلار په شانته چې څوکي نو د هغه عزت هغه به هم هغه کوئ. نو لفظ د اب د دې اطلاق په تره باندې هم کېږي، د دې اطلاق په نیکه هم کېږي، د دې اطلاق هغه په دغه پلار باندې خو خود کېږي. الها واحدا دا الها واحدا دا د الهک و اله آبائک د هغې نه دا بدل دی. لکه لنسفعا بالناسیه ناسیة کاذبه، هغه چې څنګه ناسیة کاذبه بدل دی نو دغه رنګې دا هم د هغې نه بدل شو. او دلته د بدل مقصد هغه چې دا دی چې مخکې لږ واو راغلی نو ګڼې الهک و اله آبائک او عطف هغه خو تقاضا د مغایرت چې دی نو کوي. نو د دې نه خو ظاهر کې دا معلومیږي چې ستا معبود چېرته بل څوک دی او د هغه د ستا د آباو او د اجداد د هغو چېرته معبود بل څوک دی. نو قرآن هغه داسې چې له شک قدرې او احتمال قدرې راځي په توحید کې هغه کټ کوي. نو الها واحده دا تنه بدل هغه چې دی نو ذکر کړ. ونحن له مسلمون او من خاص د الله د هغه چې دی نو تابعدار یو او د هغه منونکي یو. مفسرین په دې ځای کې دا مسله ذکر کوي چې هر پلار هغه له چې دی نو دا لازم ده چې هغه خپل اولاد ته وصیت وکړي او ښه وصیت. او د دې وجه نه حدیث کې راځي چې هغه یو سړی مړ شو او د ده د سر لاندې وصیتنامه نه چې دی نو پرته نو ماته میتة الجاهلیه د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. او دغه وصیت دا یو لقمان حکیم هم خپل زوی ته کړی چې دغه یا بنی ان الله یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. نو دا لقمان حکیم وصیت کړی دغه شان چې دی نو هر نیک انسان هغه له دا پکار ده، هر مسلمان له پکار ده چې هغه د خپل اولاد ته وصیت کوي او وصیت لیکي ورته وصیتنامه. دا کوم چې دا زموږ مشران علما تیر شوي دي په عقیده وصیتنامې هغو چې دی نو هغه لیکلي دی چې کله پوه شي چې زه اوس هغه مرم. او د دې ډېر لویه سریښه او پیغمبر علیه السلام هم د دې چې دی نو دغه کړی دی دا دې پورې تاکید یې کړی دی چې یو سړی مړ شو د ده په سر لاندې وصیتنامه نه وه نو دی د جاهلیت په مرګ باندې هغه مړ شو. ځکه دې کې به ته وښایي چې زما چاته پیسې دي ماته د چا پیسې دي بیا څه د اعمالو مطابق د عقایدو مطابق بیا لکه ستاسو دومره خویندې دي دومره چې دی نو ستا وروڼه دي ته مشر یې دی کشر دی داسې ستاسو ترونه دي دا قبیله ده دا ګاونډیان دي
د دو ټولو به چې دی نو خیال هغه به ساتئ. دا لیک چې دی نو هغه پروتي نو انسان هغه غیور دی نو بیا کله کله هغه وګوري چې یاره زمونږ پلار داسې مونږ ته وصیت کړی لیکن مونږ نن سبا هغه د هر څه نه د هغې نه محروم یو. نه چې دی نو وصیتنامې شته دی نه زباني وصیت شته او نه چې دی نو لیکلی وصیت هغه شته. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک امة دغه پیغمبران دا یو ټولګی قد خلت چې تیر شوي دي. دو په دې باندې به ډېر مستو چې مونږ چې دی نو د پیغمبرانو د هغو چې دی نو اولاد یو. الله تعالی وایي ټیک ته د پیغمبرانو اولاد هغه خو به یی لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. او دغه آیات رستم راځي ښه تلک امة دا د انبیاء علیهم السلام په سلسله کې په دو باندې به دو فخر کو. او هغه رستو آیات چې راځي هغه د خپل آبا و اجداد هغې کې اولیاء و. هغه آبا و اجداد اولیاء د هغو هغه اولادو به په هغو باندې فخر کو. نو الله تعالی وایي چې نو د پلار او د نیکه د هغه باندې فخر مه کوئ، په خپله ځان کې چې دی نو دغه عمل پیدا کوي. هغه پښتو کې هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه کومه ناوې چې په خپله اخیستني سبا ښایست کې د مور او دنیا. چې یو ناوې په خپله اخیسته چې دی نو نه ده نو که مور یې ډېر اخیستی یا نیی چې دی نو اخیستی نو هغې سره څه چې دی نو هغه کوي. نو دقه شان کې یو سړي خپل هغه چې دی نو عمل هغه چې دی نو نی نو پلار نیکه غټ غټ چې دی نو عاملان هغه تیر وته نو دلی سفیده شوه. وقالو کونو هودا او نصارا دا یو شکوه ده. یهود به وی یهودیان شئ، عیسایانو به خلقو ته وی چې عیسایان شئ تهتدو. قل بل ملت ابراهیم حنیفه د ملته دپاره عامل به مقدر کوي. بل نتبع ملت ابراهیم بلکې مونږ تابعداري کوو د ملت ابراهیم علیه السلام حنیفه په دې حال کې چې دی یکسو دی. حنیف دې ته وایي یکسو، په دو جالو باندې خپې نه ایښلې، هغه په یو توحید باندې په یو جاله باندې روانو. وما كان من المشرکین د مشرکانو د هغو نه نو. دا د مشرکانو د عقیدې رد دی چې هغو به ځان ته ابراهیمیین هغه وي. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. دا انزل انزال د ده په صله کې علی هم راځي او الی هم راځي. دې آیات کې انزل الینا راځي، وروستو سوره آل عمران کې به راځي ما انزل علینا، هلته به علی راځي. نو دې کې صدقه نه، دا د عربی قانون دی چې څه ځای کې هغې کې یو حرف جر هغه ذکر کړي، بل ځای کې بل حرف جر ذکر کړي. او دې کې نقطه دا ده چې انزال نزول د پورته نه او چا مندي نو اله پر د ایصال چې دی نو راځي. نو د بره نه چې یو حکم چې دی نو راغی نو چاته راغی که نه، نو د ایصال لپاره اله دی او د استعلا دپاره علا دی. نو د انزال دې کې دواړه خبرې دي. نو دې وجې نه څه ځای کې قرآن کریم کې د دې صله کې علا راځي او څه ځای کې د دې صله کې هغه اله راځي. والاسباط اسباط سبت چې دی نو جمع ده، سبت دا چې دی نو د هغې ته وایي اولاد ولد هغې ته وایي. نو والاسباط او د اولاد د یعقوب علیه السلام، اسباط دا د یعقوب علیه السلام اولاد هغې ته وایي. وما اوتي موسی وعیسی وما اوتي النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم. منګه جدایي نه کو په مابین د یو کې د دوی نه. لا نفرقو دا حال دی، په دې حال کې چې منګه جدایي چې دی نو نه کو په یو کې د دوی نه. اوس ګوره تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبرانو کې تفاوت دی. او دلته الله تعالی وایي چې تاسو دا وایئ چې موږ فرق هغه چې دی نو نه کوو، دا یو شان دی. جواب دا دی چې په منلو نه منلو کې فرق هغه چې دی نو نه کوو. او دا معنی نه چې په درجو کې د دو فرق هغه نشته. ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. دا الله تعالی د صحابه کرامو ایمان دا معیار هغه چې دی نو ګرځوي او مقیاس هغه چې دی نو هغه ګرځوي، میزان ګرځوي پر د ایمان د ټولې دنیا. که یهود دی او که عیسایان دی او که هر څوک چې دی نو دی، الله تعالی وایي که ستاسو د ایمان په شان ته ایمان هغه د دوی نو فقد اهتدوا.
او که ستاسو د ایمان د هغې په شانته چې دی نو ایمان هغه چې دی نو نی نو دا بیا په هدایت باندې هغه نه دي. نو تاسو ته ما ابتدا کې ویلو چې واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. نو هلته مې درته ویلو چې دا آیات شه او فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به دا آیات شه. دا دواړه چې دی نو دغه آیاتونه دا د دې لپاره هغه چې دی نو دلیل دی موږ څخه چې صحابه کرام دا معیاري حق دي. یعنی دو چې کومې طریقې سره په دین باندې پوه شوي دي او د دین تشریح کړل ده زمونږ دپاره حقه چې دی نو هغه تشریح ده، زمونږ دپاره حقه چې دی نو هغه طریقه ده. د ځان نه به د دې ایجاد هغه نه کوو. نو تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې مودودي هغه لیکلي چې صحابه کرام دا خو معیار دي، خو په روایت کې په باب د روایت کې چې دی نو معیار هغه چې دی نو دي داسې نه دی چې دو چې څه کړي هغه به مونږ کوو، یا دو چې څه تشریح کړل هغه به مونږ کوو. مونږ له هم عقل الله را کړ دی، مونږ له هم ذهن را کړ دی. نو مونږ وایو چې دا تا له ذهن را کړ دی ولې تا پیغمبر نه دی لیدلی، تا له عقل را کړ دی خو تا پیغمبر نه دی لیدلی. ډېرې خبرې داسې چې د هغه ماحول هغه لیدلو سره هغې سره چې دی نو د دې تعلق یوازې چې دی نو د استنباط هغې سره نه د دې وجې نه هغه احیای دین دی چې دی نو دغه کتاب هغه لیکلی او بیا د مهدي د امام مهدي باره کې هغه کې دغه خبره کوله چې مهدي چې دی نو هغه به داسې نه لکه څنګه چې خلقو خیال چې دی وي هغه به د یو زمانې چې دی نو لیډري. نو دی د مهدیت د هغې چې دی نو دعوې هغې ته ځان برابرو چې څه زمانه وروسته به زه وایم چې هغه مهدي خو چې دی نو زه یم. نو لیکن علما د پاکستان داسې علما دي، د دیوبند داسې علما دي چې دغه که یو سړی د دروغو نبوت دعوه کوي جو هغه ته یې نیغ ولاړ دي، که یو سړی چې دی نو د مجدد او چې دی نو د مهدیتوب د هغې چې دی نو دعوه کوي جو هغې ته ولاړ دي، او که یو سړی د فرعونیت چې دی نو دعوه چې دی نو کوي جو هغې ته ولاړ دي. دا د دیوبند الله تعالی داسې چې دی نو یو مرکز هغه ګرځولی. نو فإن آمنو که چېرته دا یهود بلکې ټول خلق ایمان راړي بمثل ما آمنتم به په مثل د هغې چې تاسو ایمان پرې راوړ دی نو فقد اهتدوا دو به لار بیا مومي. روح المعانی وایي چې دا آیات دې کې ډېر اشکال دی، ځکه وایي بمثل ما آمنتم په مثل د هغې چې تاسو په ایمان راوړ دی. که دو ایمان راړه په مثل د هغې چې تاسو په ایمان راوړ دی نو د دې خو تفصیل چې ته وګورې نو موږ په چا ایمان راوړ دی؟ موږ په الله باندې ایمان راوړ دی. نو دغه ځای نه به شروع کړو. اوس د الله مثل کوم ځای دی؟ موږ په قرآن باندې چې دی نو ایمان هغه چې دی نو هغه راوړ دی. د قرآن مثل کوم ځای دی؟ موږ په نبی علیه السلام باندې ایمان هغه راوړ دی. د نبی علیه السلام د نبوت په شانته هغه په دغه صفت سره هغه مثل کوم ځای کې دی؟ موږ په خانه کعبه باندې ایمان راوړ دی. نو په دغه طریقې سره د دې مثل هغه چې دی نو کوم ځای دی؟ نو دا خو روح المعانی وایي چې دا آیات دی کې مشکل دی، اشکال دی پکې چې دا خو د دې تقاضا کوي چې د الله دپاره هغه د مثل هغه چې دی نو راشي او لیس کمثله شی. بل ځای کې راځي چې د الله دپاره مثل هغه نشته. نو بعضې مفسرین دلته لفظ د مثل هغه چې دی نو زاید کوي، وی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. نو دا لفظ د مثل دا زاید دی، یعنی که دو ایمان راړي بما آمنتم به نو لفظ د مثل دا زاید شو. بعضې هغه چې دی نو دا وایي چې دا لفظ د با چې دی نو زاید دی او دغه دا مثل دا دغه منصوب دی او دا چې دی نو صفت دی پر د مصدر مقدر. نو معنا داسې جوړوي چې فإن آمنوا ایمانا مماثلا بإیمانکم، که دو ایمان راړه ایمان چې ستاسو دی ایمان چې دی مماثلي چې څنګه ستاسو اخلاص دی څنګه ستاسو چې دی نو هغه تحقیق دی دغه شان د اخلاص او د تحقیق والا ایمان هغه چې دی نو راړي نو وی با زاید دی.
حسن مفسرین وایي دا په فرض باندې بنا ده چې زه وایم تاسو چې کوم څیزونو باندې ایمان راوړل دی په هغې باندې دې اړوني د هغې په شان ته خو دیش که نه نو دا په فرض باندې هغه بنا ده دا د قانون دی چې کله یو سړی وایي زه وایم دا خبره به اړو نه کوو فرض به کوو چې داسې دي شي نو مناظر چې مناظره کوي نو هغه کله کله بیا خبره هغه د اثر او د تاثیر دپاره فرض ته هغه هم چې دی نو راړي چې زه فرض که داسې چې دی نو وشي نو فرض د محالات هم چې هغه کېږي نو درې توجیحات شته یا لفظ د مثل زاید او یا لفظ د با هغه چې دی نو زاید او یا دا په فرض باندې هغه بنا خو د زاید دا مطلب هغه چې دا د معنا کې دی له اعتبار نه نور چې دی نو په لفظ کې تحسین لفظي هغه پکې هغه وي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا او که دې خلق مخ واړو نو فإنما هم في شقاق دا دې په ضد کې فسيكفيكهم الله نو الله تعالی به ستا کفایت وکړي د دونه به الله هغه ته چې دی نو هغه خلاص کړي پروا هغه مه کوه او هو السمیع العلیم ګوره دلته سمیع لفظ راغی علیم راغی دا د الله صفات دي نو مطلب دا چې ستا هغه زهري او ستا هغه سوال هغه الله تعالی اورېدونکی دی او ستا په حال باندې هغه الله تعالی چې دی نو هغه خبردار دی دې وجې نه پروا هغه مه کوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه چې کله هغه شهید کېده نو هغه دقه تلاوت دقه آیات کو فسيكفيكهم الله هو السميع العليم او دقه زمن دی دغه وینه لګیدل کوم چې هغه دغه په مخ کې د قران پاک هغه کومه نسخه هغه چې هغه وا هغه په دغه کې مصر کې هغه نسخه هغه وسومشته دی نه پاغي من دی دغه وینه هغه لګیدل چې فسيكفيكهم الله نو دې کې لکه یو قسم لا تفاوت شو چې ګوره دغه ته پروا مه کوه ته چې دی نو دغه فسيكفيكهم الله الله بس ته چې دی نو کفایت کوي د دونه نو د دې وجه نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه چې کله هغه په کومې ورځې باندې شهید کېده نو روژې نیول وه دغه ډېر خوشحاله و نو ټبر ورته ووایي چې ته خو نن ډېر چې دی نو خوشحاله نو هغه وی ما بیګا نبی علیہ السلام چې دی نو خوب هغې کې چې دی نو ولیده چې عثمان ته به روژه موږ څخه ماتای نو د دې وجه نه دا زما اخري ورځ ده نو دغه وخت سره د قرآن روژه هغې چې دی نو ماوي او دغه قرآن هغې چې دی نو لسته او دغه خلق دا چې دی نو پې راواختی ده نو محمد بن ابي بکر دا د حضرت ابوبکر زوی دی نو ده زر چې دی نو داسې د ګیرې نه ونیسه نو ده ورته داسې وکتل وی په دې حالت کې که تا پلار لیدلی وی هغه به ډېر خفه شوی چې ته ولګېدې زما ګیرې ته دې لاس کړ هغه زر واپس شو کوم چې هغه باغیان مفسدان هغه قسم خلق هغه راغلی و هغه پوه شو چې بچ کېږي اوس سړي خو چې دی نو وروسته شو نو هغه بیا دغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ګزار وکړو د هغه ټبر خلاصون دپاره هغه منځته شوه هغه هم چې دی نو ووله او دی هغه شهید کړ نو فسيكفيكهم الله چې الله به تا د دونه هغه خلاص کړي نو ټیک ده هغه چې دی نو دغه شهید کړ لیکن الله ولا شهادت چې دی نو هغه ورکړ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ته صحابه ویلي وی دا سړي ستا دغه غواړي استعفا استعفا ورکړه هغه وی تاسو ته یاد دي چې یو ورځ زه داسې چې دی نو ودومه او پروتم او نبی علیه السلام ووایي چې دغه پورې سړی چې دی ده ته به الله یو کمیس هغه چې دی نو اغوندی څه خلق به راځي ده نه به هغه کمیس وکاږي که ده په خپل خوښه باندې هغه کمیس ووښکه نو د دوزخ بوی هغه به په ده باندې هغه چې دی نو د هغې د ارامي نو وی هغه کمیس هغه د خلافت دی نو دې وجې نه استعفا ځکه چې دی نه ورکوله چې پیغمبر علیه السلام هغه ویلي چې دی به استعفا هغه نه ورکوي که ده استعفا ورکړه نو بیا به د جنت بوی په ده باندې هغه ارامي
د دې وجه نه استعفا ځکه هغه نه ورکوله. او صحابه ورته وایي چې موږ دا 300 کسان دي، ته موږ ته اجازه وکړه، دا به موږ یو چې دی نو داسې ټوکړې هغه به چې دی نو کو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی چې زه اول هغه سړی هغه چې دی نو نه جوړېږم چې زه په مدینه کې او د نبی علیہ السلام په ښار کې وینه توی کړم. او دغه شخصیت ته هغې ته چې دی نو مودودي چې دی نو خلافت ملوکیت کې لیکي چې دغه د فتنې بنیاد دی ایښی دی. فتنې بنیاد دی ایښی دی که فتنې بنیاد ستا پلار ایښی دی چې عبدالله بن سبا و. فتنې بنیاد خو هغه چې دی نو ایښی دی چې هغه یو یهودي و او دغه ځان مسلمان څرګند کړی و، دننه نه چې دی نو هغه یهودي و. داسې چې دی نو خلقو هغه د فتنو چې دی نو سببونه او بنیادونه هغه ایښي دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه چې دی نو د دغه فتنې بنیاد نه دی ایښی. تاسو ته ما ویلو چې شیخ القرآن صاحب موږ د سبق کې وی چې یو مودودي بل ته وی چې د امیر معاویه سره حضرت معاویه نه مې واغست، د معاویه سره رضی الله عنه زما زړه نه غواړي. بل ورته وی چې زما هغه عثمان سره چې دی نو زړه هغه نه غواړي. او دا فضایل اعمال تاسو وګورئ، دی کې اخري کې یو حدیث چې دی نو شیخ حدیث صاحب ذکر کړل دی، هغه وایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې ګورئ زما چې چا سره رشته یا زما چې کوم چې دی نو هغه نسب دی، زما چې چا سره چې دی نو خوني رشته ده، یا زما چا سره اس چې دی نو رشته ده چې ما د چا نه زما څوک سخر دی یا زما چې دی نو څوک چې دی نو زوم دی، دا زما چا سره رشتې دي، وایي د دونه به برزان چې دی نو ساتئ. که دا قیامت پر ورځ باندې ستاسو ګریوان ته لاس واچو نو بیا به ګورئ خلاص چې دی نو نه شئ. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی نو زوم دی او داسې زوم دی چې 2 ځله زوم شوی دی. یو ځل چې دی نو دغه ټبر وفات شوه او د نبی علیه السلام لور مبارکه، او بیا چې دی نو بله هغه یې وله چې دی نو ورکړه. او دا یې ووایي که زما هغه چې وفات شوه وایي که چېرته زما نورې لوڼه چې دی نو وی نو ما به نبي علیه السلام وایي چې ما به هغه ته له ورکولې. او دغې وجې نه ذوالنورین چې ورته وایي نو ذوالنورین ورته هم د دغې وجې نه هغه وایي چې دی دغه و د نبي علیه السلام د هغه چې دی نو زومو او په داسې چې دی نو یو خاص قسم هغه چې دی نو هغه زومو. د دې وجې نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه نه د فتنو بنیاد ایښی دی او نه هغه فتنې چې دی نو هغه خورولې او نه چې دی نو هغه فتنې هغه جوړې کړې وې. فتنې هغه دغه باغیانو، دغه مفسدانو، دغه چې دی نو خطاکارو دو چې دی نو فتنې هغه جوړې کړې وې. صبغت الله، دا صبغت الله دا منصوب دی او د دې لپاره دغه دی دا عامل هغه به مقدر کوي. قبلنا صبغت الله، موږ د الله رنګ قبول کړی دی. د الله رنګ دا توحید ته چې دی نو وایي چې موږ د الله رنګ هغه چې دی نو قبول کړی دی. ومن احسن من الله صبغه، او څوک ښه دی د ښایسته دی د الله نه د جهته د رنګ نه، یعنی د الله رنګ ښه دی او که نه د نورو خلقو د هغو رنګ هغه ښه دی. ونحن له عابدون، او موږ د الله دپاره عبادت کوونکي وو. دلته کې صبغه د توحید دې ته چې دی نو رنګ هغه یې ویل دي. دا موږ هم په خپلو اصطلاحاتو کې ذکر کوو چې یاره دی د دغه پلانکي په رنګ باندې هغه چې دی نو رنګ دی. نو دا یو محاوره ده، خو اصل کې د دې هغه پوره تفصیل هغه چې ذهن کې راشي نو پس ته د آیات تشریح باندې به پوه شئ. عیسیان هغو به دا کار کوو، یو دغه دیګو هغې کې چې دی نو رنګ به یې واچو، اوبه به وي رنګ به یې پکې واچو، سور رنګ به یې واچو، هغې ته به یې مای عمودیه چې دی نو وي. بیا چې کله جهاد کې به د 7 کالو شو هغه به یې چې دی نو راویسته، منجور ته به یې چې دی نو حواله کړ، ورسره به 100 روپۍ چې دی نو هغه شکرانه چې دی نو ورکړله، او هغه به هغه جهاد کې په هغه دغې کې هغه دیګ کې کته پورته کړ او سور به یې کړ. نو بیا به یې ووایي چې الان صار نصرانیا حقا، اوس دې صحیح چې دی نو صحیح شه. دا هغو چې دغه نه پرېښودو، خو بیا شریعت کې خو دا ماجبونه نشته دی که نه، دا شکراني نشته دی. نو دې وجه نه هغو چې د ایمان نه راړه، نو دغه یو آماده نظام له چې دی نو جوړ کړی چې دا ماشومان به خلکو راویستل او هغه به هغه په هغه دیګ کې کته پورته کول او چې دغه سور رنګ باندې به یې رنګ کول. نو مسلمانانو ته الله وایي
چې هغه چې وایي چې الان صار نصرانيا حقا نو تاسو توحید پر رنگ باندې هغه ځان چې دینو هغه رنگ کوي او صحیح موحد او صحیح توحید والا هغه چې دینو هغه جوړ شي دې ته اطلاق مشاکلتن ویخه دا تاسو په تلخیص کې هغه ویلي ولې فکر ورته نه دا دغه چې خلق ته د درس نظامی چې دینو هغه وایي دقه لپاره وایي دې ته اطلاق مشاکلتن د اطلاق مشاکلتن دغه مطلب ده چې دا یو لفظ دا د بل لفظ په مقابله کې راغی لکه جزاء سیئه سیئه بدله د ګناه ده نو ګوز بدله هغه ته سیئه چې دین هغه وي نه خو ګناه نه ده نو دې ته اطلاق مشاکلتن وي یا لکه هغه یو دغه وی کنه چې تلخیص کې دغه شعر ذکر کړل چې قالوا اقترح شيئا نجد لك تبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا یو سړی چرته تلو نو هغه ورته وی اقترح شيئا و یو شی چې دینو غوړه کا نجد لك تبخه چې پوخي کوله میلمو چې شی غوړه کا ته چر خوري ته چې دینو غوخه خوري ته ساګ خوري ته شی چې دینو خوري چې پوخ کوتاله ناغوی چې دا چې مو خوړه دا خو به وس چې دینو ختم بشي ورځ کې اتبخولی جبته و قمیصا مال چوغه او قمیص را جوړ کړي چې شپږه میاشتې خو به دین وشي کنه نو دغه ته وی اتبخو نو قمیص او چوغه هغه په خولې کېږي نه خو هغه چې مخکې نجد لکه تبخو ذکر کړو نو دغه په جواب کې دغه په مقابله کې دی وی اتبخولی جبته و قمیصا نو دا د عربی دغه چې دینو دا دغه قانون دی نو دلته کې د توحید دا د نصرانیت او د عمل په مقابله کې راغی نو هغه به په دې باندې فخر کو چې وړو کې مې سور کو نو دغه د اوس پوره چې دی نو عیسائی شو او نصرانی شو نو الله تعالی وایي چې تاسو وایي چې قبلنا صبغة الله دی الله غ رنگ چې هغه د توحید چې دینو رنگ دی هغه من قبول کړل دی ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل تحاجوننا فی الله دا زجر دی ته وایي چې تاسو جګړه کوي موږ سره دی الله په شان کې او هو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون مو الله دې پر اخلاص کوونکو ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل دوم زجر دی وي تاسو وایي چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباط او د يعقوب عليه السلام اولاد كانوا هودا او نصارى دا يهوديانو دا به يهوديانو وي او نصارى یا دا عیسایانو دا خبره به عیسایانو کوله قل انتم اعلم ام الله تو وایي چې تاسو پوهه یا الله پوهه دی الله وایي چې ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا او تاسو دا خبري هغه چې دینو کوي قل انتم اعلم ام الله ومن ازلم ممن كتم شهاده عنده من الله او څوک لوی ظالم دی هغه چانه چې هغه پټي گوي عنده چې د سخی او هغه گوي د چانه من الله دی الله دی طرف نه الله ولا علم ورکړل اول الله ولا چې دینو یو شهادت چې دینو هغه ورکړل او دې چې دینو هغه پټي د دینو لوی ظالم هغه چې دینو څوک دی کله چې د شهادت او د گواهی دغه ضرورت چې دنه پیښ شو نو بیا به سړی نه پټي ښه او حدیث کې راځي چې داسې وخت براشي چې چا بلیلی بنی ازیا گواهی نه وکړي نو دا هغه وخت کې چې ضرورت ورته نه او د ځان نه گواهیانه هغه چې دینو کوي نو هغه ممنوع دی هغه په حدیث کې دغه مسمت راغلی ولې چې کله ضرورت نو بیا گواهی هغه کول هغه چې دینو لازم دی ښه د ومن ازلمو الله وی د دنه بلوي ظالم هغه سوکي نو چې اوس تاسو یو علم شته او بل یو سړی دغه حق ځای کیږي او ته د مصلحت دی وجنه دغه چې دین هغه بیان هغه نه کوي نو کو شریعت کې ته دغه اجازه خو ټیک ده لیکن که شریعت کې درته دغه اجازه نه نو دا بیا ګناه کبیره ده او ډیر غټ چې دین ظالم دی او دغه وجنه دا وور د دې چې هغه شریع حیثیت علما ذکر کوي نو هغه کې یو حیثیت د دې ذکر کوي چې دا شهادت دی یعنی مطلب دا چې دا گواہی دی چې د دې خبرې مستحق دی
لکه ووټ دا چې دی نو امانت هم دی او ووټ دا چې دی نو وکالت هم دی او ووټ دا چې دی نو شهادت هم دی امانت دی چې دغه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او دغه دی دا شهادت دی چې ته دا ګوی ورکوي چې د دې حقدار دی او وکالت دی ته وایي چې د چې څه وکړو هغه زما دي نو دې وجې نه دا چا چې یو ممبر هغه منتخب کړ او یا هغه وزیر جوړ شو یا هغه وزیر اعظم چې دی نو جوړ شو هغه صدر چې دی نو هغه جوړ شو نو د چا په وټونو باندې چې دغه ممبر شوی دی یا دغه وزیر شوی دی یا وزیر اعظم جوړ شوی دی صدر جوړ شوی دی که هغه ښه کوي نو د ده پکې حصه ده او که هغه چې دی نو بد چې دی نو کوي بیا پکې د ده چې دی نو حصه ده د دې وجې نه دا ووټ داسې معمولي شی نه دی دا چې کله هغه الیکشن دوران راشي مونږ پکې خپل ذاتیات شروع کړو یا مونږ پکې چې دی نو خپل هغه چې دی نو تقسیم هغه شروع کړو دا خبرې هغه وخت سره تاسو هغه چې دی نو علما کوي چې ګورئ دا وروستو بیا دا ډېرې هم حسابېږي چې یاره دې پارټۍ څو ووټ واخېسته متحده مجلس عمل هغه تقریبا چې دی نو په ټول پاکستان کې 25 لاک هغه ووټ چې دی نو هغه اخیستی دی نو 25 لاک هغو ته پته ولګېدله چې په موږ ټول پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ دی 4.5 کروړه ووټ چې دی نو هغه اچولی شوی دی په 4.5 کروړو او 5 کروړو کې 25 لاک څه شی دی نو د دې وجې نه دا دې سره دا بار خلق بیا معلوموي چې د دې ځای کې د دې پارټۍ څه حیثیت دی لکه مثلا اوس دا یو حلقه ده دې کې دا دو حساب کې چې یاره دې کې څو خلق دی بله حلقه ده دې کې چې دی نو څو خلق دی نو دې وجې نه دغه وخت سره د علماو ټول هغه چې هغې ته ګټه غورځولې چې د علماو ټول چې دی نو هغه دروند او دا نه دی چې د علماو ټول هغه چې دی نو سپکول هغه شله نو په 4.5 کروړو کې هغو ته پته ولګېدله چې دا 25 لاک دي نو 25 لاک په ټول پاکستان هغه به څنګه چې دی نو هغه قابو کړي نو دې وجې نه دا خلقو ته د ووټ دا خبره داسې یو معمولي غوندې ښکاري دا معمولي خبره نه ده ومن ازلم الله وایي چې څوک لوی ظالم دی معنا دا چې نشته د هغه چا نه چې هغه پټوي شهادتا عنده چې د سره یو ګوایي او دا ګوایي ورسره د الله د طرف نه هغه ومن الله بغافل عما تعملون الله نه دی غافل د هغه نه چې کوم تاسو هغه کوئ دا دغه تهدید دی تلک امتون دا تاسو ته ما ووایي چې دا آیات مخکې هم راغلی خو هغه په نظر سره دی ته چې دوی به په پیغمبرانو باندې فخر چې دی نو کوو چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو او دا په نظر سره دی ته چې موږ د اولیاو او د غټو خلقو د هغو چې دی نو هغه اولاد یو او بعضې وایي چې هغه په نظر سره چې دی نو هغه یهودو نصاراو ته او دا په نظر سره دی امت ته چې تاسو دا غاویره نه شئ چې موږ د صحابه اولاد یو یا موږ د تابعینو اولاد یو یا د تابعینو اولاد یو یا موږ د علماو چې دی نو هغه اولاد یو د شیوخو چې دی نو اولاد یو نو لها ما کسبت ولکم ما کسبتم په خپله چې څه کړي هغه به درته رسي ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه د دې سوال به نه کېږي چې هغو څه کول نو د دې وجې نه دا د دې امت د دې دپاره هغه دا یو عبرت هغه ذکر شو چې په خپلو آبا و اجدادو باندې هغو باندې مه نازېږئ خپله ځان کې چې دی نو څه تړ پیدا کړئ خپله ځان کې چې دی نو څه همت هغه وکړئ لږ وقفه وکړئ څنګه دې مړي شي ټوړي مړي شي ورته وکړي ته